الرحیم السلام علیکم ګران ملګرو دا سبزي منډی روډ دی او په دې باندې تاسو وګورئ نو درې او څلور ګاډۍ ولاړې دي نو زه ریکویسټ کوم خپل له 400 غیورو خلکو ته کم چې سبزي منډۍ ته راځي او سوداګانې کوي نو پلیز د خدای دپاره د هغې خلکو نه سودا مه کوئ چې کم په لاره کې دوه درې ډبل ولاړ وي سودا د هغه خلکو نه کوئ چې کم خلک سایډ ته ولاړ وي دا د 400 یو ګنجان آباد علاقه د پړانګ روډ دی او په پړانګ روډ باندې تاسو وګورئ بیا دلته ډیګري کالج ګرلز هم دي دلته بوایز کالج هم دي د دې سره د پړانګو د ماجوکي انتهایی ډېره غټه آبادي ده خو چې تاسو وګورئ نو ګاډو والا دوه درې ولاړ دي نو دا صرف د ټریفک والا یا دا د ټیمې والا ذمهداري نه ده چې هغې به دلته روډ به صفا کوي او روډ به کلیرنس کوي دا ګوره ګرانو ملګرو چې کم ګاډو والا غلط ولاړ دي دا خلک راځي هم د هغه نه سودا کوي چې کم خلک غلط ولاړ دي په روډ باندې ډبل ولاړ تاسو د خدای دپاره دې خلکو نه سودا مه کوئ د هغه خلکو نه سودا کوئ چې کم خلک سایډ ته ولاړ دي بل له 400 د خلکو ډېره غټه بدنصیبي دا ده چې دلته سیاسي قیادت ښه ډېر زیات دی خو چې تاسو وګورئ دا سبزي منډۍ دا ځمکه چې کومه ده په دې دا خلک قابض شوي دي دلته دا سبزي منډۍ ده نو په نوخا روډ باندې څومره ښکلی غټ کلو ځای ورته ورکړی شو دا خلک هلته نه ځي او دلته دا په نیش بیه باندې په نیش ریټ باندې دا خلک دلته پراته دي او دلته دا سبزي منډۍ دلته چلی نو زه حیران یم چې انتظامیه او سیاسي قیادت ولې د 400 د خلکو سره مخلص نه دي دا تاسو ګورئ دې خو دا ګاډۍ ولاړه ده دې خو دا رشکه ولاړه ده دا دونه ټریفک دی نو دا یوازې د ټریفک والا ذمهداري نه ده او بله خبر دا کوم چې اے سي صاحب ډي سي صاحب دا سیګان دا انتظامیه ولې دومره بېوسه ده چې د سبزي منډۍ آبادي جوړه شوې ده او هغې ته تر اوسه پورې څوک لا نه ړل او دا ټولې سبزي منډۍ دلته دا قابض مافیا ده چې دا دلته پرته ده او دا د اسلامي کالج دپاره دا ځمکه مختص شوې وه او اوسه پورې په دې باندې نه کالج جوړ شو نه څه پروسس پکې بل څه شو صرف او صرف چې کوم دی نو دا تاسو وګورئ د سبزي منډۍ کار په دې باندې شروع شو خو دلته سیاسي قیادت مینه کوله او د دې خلکو سره نو نن به په دې باندې یو کالج و نو کالج نشته سکول نشته او صرف سبزي منډۍ ده د سبزي منډۍ دپاره چې کوم ځای مختص شوي دي هغه خلک په دې باندې ولې کار نه کوي او ډېر د افسوس مقام دی چې د هر یو دکان مخې ته دوه درې ډبل ګاډۍ ولاړ دي بیا به هغې کې ورسره ګاډي ولاړ وي او دا خلک دلته دا سوداګانې کوي نو چې کوم خلک غلط ولاړ دي د هغې نه سودا مه کوئ ځکه چې دا یوازې د ټریفک والا یا د ټیمې والا ذمهداري نه ده چې هغې به دلته راځي او دا صفایانې به بار کوي نو دا تاسو وګورئ ګرانو ملګرو چې ډېر زیات مشکل وي او آی روز دا مشکلات وي دلته ګرلز ډیګري کالج دی بوایز ډیګري کالج دی دا دومره غټه د پړانګو آبادي ده او دا چې کوم دی آی روز دا ټریفک بند وي نو دا ټریفک ولې انتظامیه نشي صفا کولی ټیمې والے ولې نشي صفا کولی اے سی ډي صاحب ولې نشي صفا کولی د هغې وجه دا ده چې هغې روز بیا خلک وایي دا ظلم وشو او دا ګاډو والا دوه درې ولاړ دي نو دوی له احساس پکار دی چې زه دا ودرېږم دونه روان پکار دی زه خو سایډ ته شم که نه نو دا یوازې د اے سی د ډي سي انتظامي کار نه دی دا د ټیمې کار نه دی د خلکو له په خپل هم شعور پکار دی خو چې کوم خلک غلط ولاړ دي زه خپلو ګرانو کتونکو ته ریکویسټ کوم درخواست ورته کوم چې تاسو د هغې خلکو نه سودا مه کوئ چې کوم دوه درې په روډ باندې ډبل ولاړ دي د هغې خلکو نه سودا کوئ چې کوم سایډ ته ولاړ دي او هغې ښکلې محفوظ طریقې سره ولاړ دي نو د هغې نه سودا کوئ نو دا به په روډ کې د ټریفک خلل به هم نه جوړېږي د خلکو ته به تکلیف هم نه د رمضان مبارکه میاشت ده ابیجان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چېرته چې اوسئ ښاد او آباد او خوشحاله اوسئ یو جهان مننه